د کوروالي او د جما په ټایم کې خبرې اترې کول څنګه دي؟ کله چې ښځه او خاوند بې پردې وي او دوی خپل منځ کې نزدېکت کوي، نو په دغه ټایم کې خبرې کول آیا دا د شریعت په روح سره جایز دي که جایز نه دي؟ آیا صرف د ضرورت خبرې به کوي که نه دا ښځه او خاوند په دغه ټایم کې آیا د مینې د محبت خبرې چې د هغې سره د دوی مینه د دوی محبت هغه نورم سیوا کېږي، دا خبرې آیا دوی کولی شي که نه شي کولی؟ یوه خبره. دویمه دا ده چې هغه کومه وظیفه ده چې ښځه او خاوند د نزدېکت نه وړاندې ووایي، نو دوی له چې الله کم اولاد ورکوي نو د شیطان اثر به پې باندې نه وي. دا اولاد به د شیطان د اثر نه محفوظ وي او اولاد به ښه وي، اولاد به درست وي، اولاد به دا به نیکان وي. شیطانی اثرات به په دې اولاد باندې نه چې کله نه کمې قطرې نه الله د اولاد د جوړولو الله اراده کړې ده، نو په دغه قطره کې به د شیطان اثر نه او دا اولاد به ښه وي. دا وظیفه به ذکر شي. دریمه به دا مسله ذکر شي چې هغه زنانه چې د هغې په ګېډه باندې اولاد دی، د هغې په بدن باندې اولاد دی، آیا د دې سره جما کول څنګه دي؟ بعضې کسان دي کې تپوس کوي چې دا ورځې رانږدې شي، ډېرې کمې ورځې پاتې شي ماشوم زیږېدلو ته، نو په دغه ټایم کې خاص کر د دې زنانه سره چې هغه بچیدانه کولاو شوي وي تقریبا، نو د دې سره جما کول او میلاوېدل کوروالی دا څنګه دی؟ دا درې مسلې به دې ننني کلیپ کې تاسو سره نشر شي. اوله مسله دا ده چې د جما په ټایم کې د کوروالي په ټایم کې د ښځې او د خاوند د میلاوېدو په ټایم کې خبرې کول څنګه دي؟ نو ګوره دا ځان سره یاد ساتئ چې د ضرورت خبرې بالکل په دغه ټایم کې جایز دي. کله چې ښځه او خاوند نزدېکت کوي او دوی بې ستره دي، نو د ضرورت خبرې کول خو بالکل جایز دي. داسې خبرې کول هم جایز دي چې هغه د ضرورت نه علاوه دي، خو د ښځې او د خاوند په دغه ټایم کې په خپل منځ کې خبرې دي چې هغې سره د دوی مینه، د دوی محبت یا د دوی شوق هغه ورسره سیوا کېږي. ټیک شوله؟ نو داسې خبرې هم درستې دي، خو هله چې دا خپلې خبرې کوي، په خپل منځ کې خبرې کوي، که دې نه علاوه دوی د بل چا خبرې کوي او د هغې په ذریعه خپل محبت یا شوق سیوا کوي، نو دغه به بې ګناه وي. په خپل منځ کې خبرې کوي د مینې د محبت، ټیک شوله؟ نو دغه هم درستې دي او د ضرورت خبرې څه دي؟ هغه هم درستې دي. دا مسله خو شوله. دویمه مسله دا ده چې دا کومه دعا ده چې ښځه او خاوند کم ټیم لا بې پردې شوي نه وي، خو د کوروالي او د جما د نزدېکت اراده وکړي، نو دوی لا بې پردې شوي نه دي. په دغه ټیم کې کومه دعا ده چې هغه ووایي، نو دغه دا اولاد که الله د دې نه ورکوي، نو هغه به د شیطان د اثر نه محفوظ وي. نو هغه دعا دا ده کومه چې په حدیثو کې ښایي، اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. ای الله شیطان زمونږ نم جدا کا، موږ د دواړو نم شیطان جدا کا، چې زمونږ په دې عمل کې شیطان دخل اندازي ونه کړي. وجنب الشیطان ما رزقتنا، او ته چې کم اولاد موږ له راکې که نه، نو د هغه اولاد نم د شیطان اثر څه که لرې که او شیطان ترې نه جدا کا. نو دا چې کله ښځه او خاوند د نزدېکت اراده وکړي او بې پردې شوي نه وي، نو د هغې نه مخکې دا دعا ووایي. بهترینه دعا ده، د کمالاتو نه ډکه دعا ده، او هر انسان دی دا په اهتمام سره چې کم دی دا دې څه کوي؟ دا دې وایي. انسان دی دا سوچ نه کوي چې زه د بیبي سره میلاوېږم، خو زه خو په پرهیز کې یم او زه خو اولاد راوړلو اراده مې نه ده، نو بیا دې هم وایي. بعضې وخت انسان پرهیز کوي او د هغه نه بیا هم چې کم دی نو اکثر کور والا ټیک شي او اولاد ورله الله ورکړي، په پرهیز کې هم اکثر بیبي ټیک شي. ټیک شوله؟ اولاد حمل یعنی قایم شي. نو لہذا دا هر ټایم ویل پکار، نو د شیطان اثر به هغې نه به دا محفوظ وي. دوه مسلې شوې. دریمه مسله دا ده چې کله د بیبي په خېټه باندې اولاد دي، په بدن حملي، نو د دې سره کوروالی کول څنګه دي؟ نو کوروالی کول بالکل جایز دي. بعضې کسان دي کې تپوس کوي چې آیا ورځې بیخي نږدې شي د ماشوم زیږېدلو ته، نو په دغه ټایم کې کوروالی څنګه دی؟ نو دغه ټایم کې هم کوروالی درست دی. بعضې کسان دي کې یو غلط فهمۍ کې مبتلا دي. موږ نه بعضې کسانو تپوسونه کړي دي دې باره کې چې بعضې خلک دا وایي چې یاره د ماشوم پیدا کېدل بیخي نږدې شي، ورځې نږدې شي، نو په دغه ټایم کې د بعضې خلکو خپل احمقانه سوچونه جوړ کړي دي چې په دغه ټایم کې دا چې کوم دی نو نعوذ بالله د مور سره خو ټیک ته، خو دا د ماشوم سره بدکاري کول راځي چې دا دومره نږدې وي زیږېدلو ته. نو لہذا دوی دا یو خبره مشهوره کړې ده چې په دغه ټایم کې دا جما کول دا بې ګناه ګرځي او دا جرم ګرځي، دا خو په ګېډه کې ماشوم دی، ویدي ماشوم که نه، بالکل جما درسته ده، جما جایز ده، جما کې هېڅ ګناه نشته، اگر که هغه لږ ټایم ولې نه وي پاتې. خو ګوره دې کې غټه مسله دا ده چې کله تا ته یو دینداره ډاکټر
یو پوهه ډاکټر یا طبيب یا داسې تا ته معلومه شي چې دې کې زنانه ته تکلیف دی یا نور نقصان پیښیدی شي، حمل ته نقصان پیښیدی شي، ماشوم ته نقصان پیښیدی شي، زنانه ته تکلیف پیښیدی شي، نو د دغه وجه نه بیا نه دی کول پکار. ټیک شو لکه نه د دغه رعایت ساتل پکار دی، دغه خیال ساتل پکار دی. نور د دین علاوه شرعاً په دې کې چې کم دی څه ګناه نشته، دا څه جرم نه دی او دا بالکل درست عمل دی او په دې کې څه ګناه نشته. دا یو څو ضروري مسلې وې مال چې ملګرو سره شیر کو، تاسو هم د ملګرو سره شیر کوي چې چاته پته نه وي چې هغوی ته پته ولګي او په دې عمل وکړي، نو الله به موږ ته اجر راکړي. وصلی الله علی النبی الامین.